ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی ما کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم په رزړو کې د صابح حق صاحب په کلي کې او په ګړي کاکاهیل کې چې نه یوازې د دغه کلي مټایي قدر غټې روجې بلکې د دغه کلي چې کوم دی صابح حق صاحب او بیا طارق باچا خو مشهور دی ښه طارق باچا هم د دې او بیا هغه د دې محلې دی د ګړي کاکاهیل نن په مدرسه ریاض القرآن کې د فتنې په دغه دور کې یقینا چې ځان له ځاني ده نفرتونه دي هر سړی په دنیاوي علم پسې دی په پیسه پسې دی خو نن دغه ماشومان په سوونو په دغه ریاض القرآن کې ختم القرآن وکړو والدین راغلي دي پلاران راغلي دي ډېر زیات خوشحاله دي په دغه ریاض القرآن مدرسه کې نه یوازې دینی بلکې دنیاوي علوم ورته هم ورښودل کیږي دغه د پټکو سلسله روانه ده مولانا صاحب چې کوم دی ریاض صاحب هغوی باقاعده دغه کې پټکي چې یو په دغه مدرسه کې په دغه دارالعلوم کې زما هم دوه خوري نه سبق وی چې یو ته هغه د پټکي ورپسر شو زما دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده او ماسخوتن دی دې نه پس په جمع کیږي جومات ته چې موږ راځو نو د جومات په هغه ځای کې ودرېږو چې څومره زر به په دړ سره د جومات نه وځو دویم دا وګوره سوچ وکړئ چې کله موږ جومات کې مونځ کوو او سلام واړو نو موبایل روباسو چې چا خو میسج نه کړی چا و مسکال نه کړی یعنی زمونږ دین چې کوم دی دین موږ خپل تابع کړی دی او خپل فتوی خپل سوچونه چې داسې چونکې اسلام ډېر اسان دی ګران نه دی خو موږ ځان ته هم ګران کړی دی منګه غلطی هم کوو خوش قسمت دی دغه والدین چې د فتنې په دې دور کې دغه خپلو بچو باندې دا زده کړه کوي دا ډېر بختور والدین دي بختور مور او پلار دي چې بچي مدرسې ته او دارالعلوم ته ښودلي دي دلته کې د آخرت پوهه ورکوي سیاسي نه یعنې ما طارق باچا ذکر وکړو خدایي خدمتګار دی په دې جومات کې به د هرې ډلې وي ملا چې وي نو هغه ضرور چې کوم دی د یوې ډلې سره وي خو نه حجره و جومات چې یو انسان پاس نه وي نو خو دغه پی ایچ ډي مو کي نو د دا پی ایچ ډي دا هېڅ پیدامه نه ده نو دلته په دې جومات کې د حجرې خلک هم ناست دي او د جومات خلک هم ناست دي چونکې تقریب وشو ختم القرآن وشو اجتماعي دعا شوه په دې محله کې ډېر مړي شوي دي د هغوی دپاره دعا شوه هغه کس دپاره هم دعا شوه چې د دنیا د چا د مخ آباده ده د دغه مدرسې د برنډې دپاره د 100 لکو نه زیاته چانده چې کومه ده هغه رور رالیږلې ده یقینا چې هغه ډېر د ستایلې دی هغه چې فیصله کړې ده چې کله یې رالیږه نه هغه ټیم کې هغه یو نیت کړی دی خو د عبرت دپاره ګرانه ګراني ده په دې ګرانه ګرانۍ کې چې موږ په خپل چم ګاونډ کې د غریبانانو خیال وساتو د یتیمانو خیال وساتو د کونډو رونډو خیال وساتو چاله چې الله پاک ورکړې ده چې د هغه خلکو خیال وساتي نه اوس په ریډیو پروګرام کو یو خور راته ټیلیفون وکړو او جړلې وي روژه مې ده خو د اوبو نه علاوه څه نشته دي چې زه وخورم او زما بچي وخوري نو دغه اصل دین دی دغه اصل پوهه ده چې موږ د غریبانانو یتیمانو خیال وساتو خو دا بچي چې کم دي چې نن دا پټکي والی دي یقینا نن د دوی والدین چې کم دی هغه ته زه خراج تحسین پیش کوم مبارکي ورته ورکوم چونکې ګټه ځان له وکړه آخرت کې ګټه وکړه سبا به هغه نه دا بچی به ورپسې جومات ته خو به راشي که نه یو رکوع به ورپسې ووایي نو هغه ځان له ګټه وکړه خو دا ډېره زیاته خواري غواړي چې په دې حالاتو کې بچي جومات ته رالیږي موږ د دین نه ډېر لرې او براینه مسلمانان یو نو ګرانو کتونکو دا څو خبرې مې د عبرت دپاره کولې دغه مدرسې ته دغه تقریب ته د مولانا صاحب ډېر زیات خواهش و چې تم راشي زه ریاض صاحب ته هم خراج تحسین پیش کوم داد ورته ورکوم دا ټول زمونږ بچیان دي چې دې بچیانو سره خواري کوي خو د پلار نه ګیله کې نو دې حکمرانانو والدین په یو داسې غم کې اخته کړي دي چې هغه دا سوچ کوي چې زه به ماښام بچي له روټۍ څنګه پیدا کوم اثار په رزق پسې لیواله په دغه ګرانۍ کې په دغه سخته کې پرون هم طارق باچا په دې چوک کې چې احتجاج کو نو د احتجاج مطلب یې ده چې د محله کې غریبانان دي او دې غریبانانو ته سرکاري وړنه ملاویږي
د هغې دپاره روډ ته وتلی و نن په دغه تقریب کې موجود دی نو د دا مې د عبرت دپاره وکړه چې د رزړو ګړي کاکاهیل په مدرسه ریاض القرآن کې والدینو د خپل تنکي بچي د دین د ښودنې دپاره د مستقبل د یو ښه وګړي دپاره د لارښود دپاره دلته کې راوستلي دي نو تاسو ته عبرت والی دا ټیم قیمتي کې خپل بچي مدرسو ته ولېږئ چې دیني علوم زده کړي نو دې ټولو ماشومانو تاسو ته زه مبارکي در کوم ښه صحیح ده او تاسو هم چې کوم دی نو مخکې ځئ چې څنګه نن هغوی ختم وکړو دې کې حافظان هم دي حفظ هم پکې کوي که نه ډېر پکې حافظان دي او د هغې حافظانو په وجه باندې به دا ټوله محله چې کوم دی وي جنت ته ځي او 10 کسو سرټیفیکیټ وي هغه سره ښه د مور پلار ته به وي تاج په سریږي نو راځئ چې موږ دا ګټه وکړو نو مننه کوم د دې محلې د دې خلکو د دې د دې مینې د خلوص او دوی ته مې دغه خواست وي چې د مشرانو قدر او د عالمانو قدر چې کوم دی اوکې ډېره مننه